نو کم جماعت کې چې د بابا بانګ وی نو د دې جماعت نه ګس طرف ته د یو يهودي کور نو پخوا خو لوډ سپیکر نه وي نو خلکو به بانګ یا په چت ځای باندې وي چبوتره به زمونږ په دې جماعتونو کې ما ته یاد دي تاسو ته به م یاد دي چې د بانګ دپاره به خلکو چت ځای جوړ کړی و دوه درې پوړی چت خلک به هغې ته ختل نو بانګ به وي دا باباجي د مشر سړی دی او په هغه مناره کې بانګ وی ټول عمر به بانګونه وي چې بانګ یو ځل وي او د دې حیال الفلا دپاره یې د منارې نه داسې سر وویسته نو چې جومات په ګوڼ کې کومه کور نو په هغې کې یو یهودنه جینۍ وه په هغې یې نظر ولګېد او چې نظر یې سینګ ولګېده په هغه جینۍ باندې نو بس په زړه کې د هغه جینۍ سره محبت او مینه پیدا شو نو دې بابا چې لاندې وکتل نو په جینۍ نظر پرېوته او خوښی شوه بانګ یې خلاص که نو په کړکۍ کې سر ورتا کړ جینۍ ته نیغ نیغ ګوري ولې نظر ولګېد که چې جینۍ ته ګوري هغې ورته خیال شو هغې ول آواز ورکړه باباجي دا څه کورې پردو کورونو ته ګورې شرمېږې نه باباجي ورته وایي بچې یا خورې یا لورې ډېره مې خوښه شوې په دې بانک کې مې ولیدې نو زړه ته مې پرېوتې نو ځکه تا ته ګورم او باباجي خدای ته وګوره ته خو مؤذن بانګي یې بانک خو ډېر لوی عمل دی حضور پاک خو فرمایي دا زه درته وایم چې 7 کاله یو سړی بانګونه وایي خدای به جنت ورکړي نو جینۍ ورته وایي ته خو مؤذن بانګي نو پردو ښځو ته ګورې ډېره زیاته مې خوښه شوه تا ته لږ نیغ نیغ ګورم خدای ته وګوره پردو ښځو ته مه ګوره یاره یو کار به ونه کې ما سره نکاح به ونه کې ګوره فورا خبره بل خواله د اول نظر بیا خبرې شروع شوې بیا فورا نکاح به ونه کې او تی بابا ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره زه خو ستا د نوسۍ نه د کړوسۍ په ځای یم نو ته شرمېږې نه چې دا خبرې کوې وایي دا څه خبره ده چې زما او ستا رضا وي نو پکې د بل چا څه کار چې د 2 کسو رضا وي نو بیا د قاضي پکې څه ضرورت دی زه خوشحاله یم ته خوشحاله نو عمر ته پکې څه وایي هېڅ خبره نشته دی وایي ګوره باباجي عمر مې دیم زیات دی زه کشر یم او ته مسلمان او زه په بل دین یم په یهودیت یم وایي دا څه خبره نشته زمونږ په دین کې یهودیانو سره خو نکاح جایزه دی مسله یې موله راوویسته یهودي جینۍ سره او یا عیسائی جینۍ سره خو نکاح جایزه ده په جینۍ ورته څه وایي او ورته وایي وایي ستا په دین کې خو یهودنې سره نکاح جایزه ده خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه بغیر د یهودي نه بل چاته په نکاح شم بې د یهودي نه بل چا سره نکاح نه کوم ستا په دین کې جایز وي که ناجایز وي تا مړه لکه دې خوا نیغې ګورې شرمېدلې یا چې دا جینۍ تنګه کړه دې بابا نو جینۍ ورته یو شرط کېښود وایي ښه ده یو کار وکړه عمر د ما ستا خو ډېر فرق لري خو زه که ستا ډېره خوښ یم کوم د سره واده نکاح د سره نن کوم راځه بېګاله دې ښځه یم خو په دې شرط چې یهودي کېږي به که دا شرط قبلوي چې یهودي کېږي را میدان بشي د جینۍ دا خیال و چې دا دې شرط مې ولګو چې ده خو او یا 80 کالو نه وړېدلی دی دې به چېرته ایمان پرېږدي وایي ښه دی دا خو ډېره ګرانه ده ما خو بلا منځونه او روجې او ما خو بانګونه دا نه کېږي وایي چې دا نه کېږي مهرباني وکړه سترګې بل خوا واړوه اخوا ده خیر دی ورته بیا ټینګ شو وایي ګوره ما درته یوه خبره کړې ده که یهودي کېږي راځه ګنې د یهودي نه بغیر وایي دې نه بغیر بل شرط نشته وایي نه وایي که یهودي شم بیا را سره نکاح کې وایي اوس راځه وایي ښه د یهودي شم درغله ګوره د سترګو ګناه ته ګوره وایي زه ایمان مې پرېښو یهودي شم درلم خو چې دا خبره وکړه او ښه د خوشحالۍ نه را روان و چې پېغله جینۍ مې په نصیب کېږي نو په هغه منارې په هغه پوړی کې خپه وښوی ده غرض غرض لاندې راغی دا سټې ولګېد مات شو خدای مردار مرګ خو یې مقرر وکړ مرګ نو که دا یهودي شوې نه وي او د بانګ نه پس دې ساوتې وه نو نیغ به جنت ته یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي وایي ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزلي اخر کې به دې داسې کار وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته